trigonometric identities. और خو دا مې چې په identity او په equation کې فرق سره دا اوس trigonometric identities دي دا هو د دې مخکې موږ identity ویلي په کلاس 9 کې موږ ویلو algebraic identities اته موږ دا څه identities ویلو چې x plus y whole square چې دا برابر وي د x square plus 2xy plus y square دا یو آیډنټیټي موږ ویلو الجبریک آیډنټیټي ته وایي اوس په کوم چې آیډنټیټي په ایکویشن کې پر اساس دی دا یو خلک د ایکویشن دی دا آیډنټیټي ده دا ته د کې ایکویشن لیکم مثال تور x square plus 4x plus 5 is equal to 9 مثال تور دا مې ایکویشن وایي صحیح شو اوس په دې کې او په دې ورني کې فرق سره دی په دې کې او په دې کې دا فرق دی چې دا لاندې دا چې کوم ایکویشن دی تور د هر څه دا د x او د y د خاص ویلز د باره چې هغه سره صحیح دی مطلب دلته کې کته چې تغواړي چې زری د اگست طرف او خې طرف برابر را ولوم د دې دلته کې باندې د x لپاره خاص ویلز چې هغه لګي د y لپاره هم دا خاص ویلز چې هغه لګي دا y صفات د بدې شي د x خاص ویلز د باره چې هغه داسي صحیح وي د r ویلز د باره باندې x د r ویلز د باره نو د x خاص ویلز د باره چې هغه بدای کوي شي अब صحیح سم आइडेंटिटी دې ته ویل کېږي چې د x او د y په ځای ته هر ویلو لګي د x په ځای هر ویلو راغله د y په ځای هر ویلو راغله صحیح شو د دې وګس ته په خیر چې دا مثلا برابر پر هر ویلو لپاره لکه موږ ویلو کنه یو قسم موږ لینیر ایکویشنز ویلو دا څه کار کوي دا مخکې موږ ویلو لینیر ایکویشن چې 2x 3y 5 او x y 6 دا څه ایکویشنز موږ ویلو لینیر ایکویشنز کلاس 9 کې راغله موږ د x او د y به موږ خاص ویلوګاری ورکړو چې دا لپاره د ایکویشن ځوان چې هغه صحیح راځي کته دا یو راواله نو یو د x او د y به خاص ویلوز لپاره د خیره په کسر چې یو برابر راځي او یو داسې قسم آیډنټیټي چې د x لپاره او د y لپاره هر قسم ویلو لګي نو د دې د کسر خیره په برابر راځي چې خاص ویلو نشته چې د x لپاره به خاص ویلو ولګي او د y لپاره خاص ویلو هر قسم ویلو باندې برابر راځي دې ته ویل څه کوي چې دا آیډنټیټي نو آیډنټیټي او ایکویشن کې چې هغه دا everybody must post me kan اوس موږ یو trigonometric identities trigonometric identities چې هغه کم دي چې for any real number theta the following identities satisfied like was identity چې هغه زه پروف کوم نو اول ما وایي چې for any real number theta اوس په دې identity پروف کوم نو د هر قسمه real number theta چې موږ راځو theta موږ خاص انګل راځي 30 40 30 45 او 60 90 اوس هر اوس موږ دا identity ساتو د theta د هر انګل لپاره اوس لازم identity لیکم identity په دې لیکم هغه وسې د وګس طرف او خې طرف چې یو برابر راځي دا identities د پروف کېدو لپاره नंबर 1 आइडेंटिटी چې کومه ده هغه cos square theta plus sin square theta is equal to 1 دا ولې آیډنټیټي صحیح شو چې د دې theta لپاره زه هر قسمه ویو لګوم صحیح شو انګلز چې کوي theta انګل ده نو دا cos square theta الله شي بیا د sin square د theta دا ګول چې موږ جوړ کړو د دې مثلا ورته قانون کار موږ ډیسیژن کو ویو چې موږ لا نه کوو موږ څه proof کو چې دا آیا دا د دې راځي څنګه دا cos square theta plus sin square theta څنګه د ول برابر د دې د پروف کوو ورته مثال تور دا یو رائټ اینگل ټرائنګل دی دا یو رائټ اینگل ټرائنګل دی چې دا په کې اینگل دا کوم چې موږ theta صحیح شو دې دا کې 90 ډیګري اینگل د چې رائټ اینگل ټرائنګل دی 90 ډیګري چې کا دا مخامخ سایډ دی موږ سوې هایپوټینس کې HYP ورته موري د انګل سره چې دا خوا کم سایډ د سوي کیږي بیس BAS یو ته موري کو دا چې کم سایډ د سوي کیږي پرپنډیکولر دې ته ما سوي کو PERP پرپنډیکولر صحیح ده رائټ اینگل ټرائنګل دا چې د ABC دا رائټ اینگل ټرائنګل شو A د چې دا کوم مخامخ سایډ دی دا ما سوي دا څه شو دا A شو B د چې کوم دا مخامخ سایډ دی هایپوټینس ما B C د چې کوم دا مخامخ سایډ دی دا ما سوي سمال C د A د مخامخ سایډ A ورځه کوي چې دا A مکمل د دې سایډ هغه لینث دی ها نو موږ د جنرال خبر کوم دا جنرال آیډنټیټي پروف کوم د دې وجه نه ورته سوي A خاص ویلو مینه راځي 2 یا 3 یا 4 یا 5 خاص ویلو مینه راځي جنرال A شو B د کوم دا مخامخ سایډ د سمال B کې
ها اوس مونږه trigonometric ratios چې کوم مونږ ویلي دي trigonometric ratio مونږ ویلي چې cos theta چې دا برابر دی د base divide by hypotenuse مونږ دا خبره کړې و صحیح ده मतलब cos theta مونږ ویلي base divide by hypotenuse نو base چې هغه c divide by hypotenuse چې هغه b c over b دا دی برابر دی دا شان مونږ ویلو چې sin theta چې دا برابر دی د perpendicular divide by hypotenuse مونږ دا خبره کړې و نو sin theta برابر شي perpendicular divide by hypotenuse perpendicular a دی hypotenuse چې هغه b دا شي a over b دسی بشي صحیح ده دا شان مونږ ویلو چې tan theta چې هغه برابر دی د perpendicular divide by base perpendicular divide by base نو دلته کې perpendicular چې هغه څه دی a دی او base چې هغه c دی دا بشي a over c دسی بشي دا شان مونږ دلته کې چې ویلو چې secant theta چې هغه مونږ ویلو چې دا برابر دی د hypotenuse divided by base hypotenuse divided by base hypotenuse چې هغه سره b او base چې هغه دا بشي b over c بشي دا شان مونږ ویلو چې cosecant theta چې هغه برابر دی د hypotenuse divided by perpendicular دا بشي hypotenuse divided by perpendicular دا بشي د b over a او لاس کې موږ ویلو چې cotangent theta چې دا برابرۍ cotangent theta برابرۍ د base divided by perpendicular دا بشي base divided by perpendicular base چې هغه د c او perpendicular چې هغه سره a دا 6 trigonometric ratios موږ ویلو وزاره یو ټرایانګل دی نو په دې باندې پیتاګورس تورم چې هغه ته اپلای کیږي پیتاګورس تورم څه وایي پیتاګورس تورم دا خبره کوي چې دا هایپوتینس چې کوم دی دا چې کوم سایډ دا چې موږ هول سکوير کو دا برابرۍ دا ورسره برابرۍ د بیس از ا هول سکوير پلس پرپنډیکولر از ا هول سکوير دا څه کې څو پیدا پیتاګورس تورم دا خبره هغه کوي هر یو رائټ ټرایانګل دا چې هغه اپلای کیږي خاص رائټ ټرایانګل hypotenuse چې دا دی دا hypotenuse موږ سره b دا شي b square is equal to base موږ سره دی هغه c دا شي c square plus perpendicular موږ سره دی دا شي a square دسی بشي صحیح شو کنه ها وس ګوره کزه دې چلو کما چې دا ګوره اصل کې درې ویلیوز یو دی b یو اصل کې دی c او یو سره a نو دا b او c او a دا ټول چې دي دا 0 نشي کېدای په دې کې یو هم 0 نشي کېدای دا دی وجه دا ده چې دا b او c او a دا څه دي دا ویلیوګان دي دا لینث دي د دې سایډونو اکثر لینث دي نو لینث 0 نشي کېدای ورته تاسو پوه شئ کنه نو زموږ خبرې مطلب دا دی چې زه د چل کولای شم چې په b سکوير باندې په c سکوير باندې په a سکوير باندې په دې شی باندې ډیویژن کولای شم صحیح ده بیا د زما چې د ائیډنټیټی سټډي څنګه راځي زه دته کې دا چې کومه دا کومه فارموله ده دا وځه سره یاد ساتي دې ته ما مثال تور سره ایکویشن نمبر 1 مې ورته وي د دې کې وځوي کوم چې dividing both sides by b square په دوه شګونو په سم ډیوایډ کوم اول په b square باندې ډیوایډ کوم دا b square دی دا به راشي په سم باندې ډیوایډ شي په b square باندې دا c square دی دا هم راوړل په سم ډیوایډ په b square باندې پلس په خپل ځای دا a square دی دا هم راوړل په سم باندې ډیوایډ په b square باندې په b square باندې موږ دا سم ډیوایډ دا شانتي د دې سیم لیکل شمه چې dividing both sides by dividing both sides by so b نو لیکو سو لیکم c ورکم چې c square باندې باندې سره شي ډیوایډ نو دا b square دی دا چې دا واره ډیوایډ کوم په څه باندې په c square باندې دا شانتي دا c square دی چې دا زرا واره ډیوایډ کوم په څه باندې c square باندې دا شانتي دا پلس a square چې دا ډیوایډ کوم په c square باندې د دې نوم چې اوس خاص trigonometric identity چې هغه راوځي یو trigonometric identity بل دې راوځي اوس په یو چې هغه دې راوځي صحیح ده او یو بل څه باندې شو اوس a باندې شو اوس زوري کما چې dividing both sides by a square یو trigonometric identity چې هغه دې راوځي now sir b square no b square divided by the sorry come a square is equal to c square divided by a square plus a square divided by a square
دي بشي صحیح ده دې ځکه تاسو په غور سره وګورئ بل بی سکوير د لاندې بی سکوير د دغه شان د بی سکوير ډوټ بای بی سکوير ما په خپل ځای باندې ولیکو دلته په سی وای سکوير د دې په د یو شان دي ځکه په خپل ځای ولیکو سپې کټ کوم ون بدل دلته په سی وای سکوير د لاندې په بی سکوير د سیګریشن چې سی ډوټ بای بی هول سکوير او پلس دلته په ام سکوير د په بی سکوير د سیګریشن چې ا ډوټ بای بی هول سکوير سیګریشن نه وسو the b square dot by b square the b square سره کینسل شو نه دې سره راځي 1 راځي او c اور b وګوره په دې ځکه کې چې هغه ما څه ته ویل c اور b موږ ویل سره cos theta ده نو دې په دې سره راګیدو cos theta دا شي cos theta whole square plus a اور b موږ څه ته ویل a اور b وګوره سره sin theta دا شي sin theta whole square sin theta whole square بشي وسو د trigonometric چې کوم انګلز دي دا غي دا پراپرټي ده چې دا په سکوير چې هغه موږ په انګل باندې نه لګو دا په څه باندې لګي دا په دغه trigonometric ratio باندې موږ نه پاس کوو دا په دې شي چې cos square theta plus دا سکوير په دغه پاس کوي trigonometric ratio دا شي sin square theta نو ګوره cos square theta plus sin square theta is equal to یاد سي لیکل چې cos square theta मतलब دا د هوري کا plus sin square theta is equal to 1 جدي بشن ده یو trigonometric identity چې هغه دا شو دا پروف شو چې cos square theta plus sin square theta چې دا برابر د 1 برابر دا یو trigonometric identity شو دا پروف دا موږ استعمال وسه صحیح ده راوړل چې دا کوم ایکسرسایز راوړل نه پاره کې به پروفس په پروفس کې چې دا trigonometric identity چې دا موږ استعمال دا دغه اوس په غور سره وګورئ دا b square dot by c square plus b square plus c square دا دینه دا یو square راځي چې b over c whole square او is equal to the c square dot by c square دا خپل ځای لیکم اوس په کټ کړم صحیح ده او پلس په m square دا plus c square دا ځای لیکم چې a over c whole square اوس b over c معنی دا څه دی b over c دا ویل شي secant theta b over c ویل شي secant theta دا شي secant theta whole square is equal to c square سره کټ شو دینه راځي 1 راځي plus a over c څه ویل شي a over c ویل شي tan theta دا بشي tan theta whole square دا چې دا موږ راځو دا secant دا square او secant باندې secant square theta برابر شي د 1 plus tan square theta دا بل trigonometric identity شو صحیح ده secant square theta is equal to 1 plus tan square theta اکثر دې لیکل شي tan square theta چې موږ لیکل شي ګوره یا موږ دې لیکل شي چې دا secant tan څنګه صحیح دې صحیح خو دې موږ لیکل شي دا plus 1 او دا minus 1 شي دې لیکل شي چې secant square theta minus 1 is equal to tan square theta دا هم صحیح ده صحیح ده چې دې سی بوک ولا لیکل دا چې دا هم صحیح ده دې سیم لیکل شي دا چې کوم او دې سیم لیکل شي چې secant square theta او دا plus tan square theta او minus tan square theta بشي دې سیم لیکل شي چې secant square theta plus tan square theta او minus tan square theta بشي minus tan square theta is equal to 1 دې سیم هم لیکل شي صحیح ده نو دا شو دویمه trigonometric identity ودا دویمه trigonometric identity چې دا اوس ګو په b square ده په m square ده په b دا وسه شي b over a whole square is equal to دا وشي c over a whole square او plus a square divided by a square په خپل ځای باندې ولیکا صحیح ده نو b over a معنی د څه ویلې b over a cosecant theta دا وشي cosecant theta دا وشي whole square is equal to c over a څه ویل شي cotan theta دا وشي cotan theta whole square او a square divided by a square سره راځي پلس په خپل ځای a square divided by a square دا 1 برابر صحیح شو نو دا شي cosecant square theta is equal to cotan square theta plus 1 دا بل trigonometric identity چې هغه صحیح ده کله چینج کړی شي صحیح دا بل trigonometric identity چې هغه دا شوي درې trigonometric identities او اصل کې د دې درې trigonometric identities د simplification نه نورې هم راوځي دا هم د پدې کې راوځي درې په ټرمز کې لکه cosecant square theta دا چې دا cotan square theta اخواړه cosecant square theta minus cotan square theta دا برابر شي 1 دا شانتي کدا څه دی خواړه دا 1 minus e this چې is equal to کوم دغه
ايكويشن چې کومه حل کوو دا لپاره چې کوم شیزونه استعمالي هغه پراپرټیز استعمالو او دلته دا اړو دا آیډنټیټي دا راځي شو. example number 16 example number 16 ده په دې example number 16 کې چې سوال sin theta plus cos theta whole square is equal to 1 plus 2 sin theta cos theta وای دا دې برابر راولي یا دا دې برابر راولي. نو ګوره طریقې کار دا یا ګس طرف راولو به موږ خې طرف به راولو یا به خې طرف راولو ګس طرف به راولو. زه به دا ګس طرف راولم لیفت هاند سایډ چې دا به راولم لیفت هاند سایډ ته سری چې sin theta plus cos theta whole square دا چې دا ګس طرف ته دی. صحیح ده؟ ګوره دا یو فارموله به تاسو ویلي چې a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. دا فارموله چې دا مونږ ویلي ده کنه. صحیح ده؟ دا فارموله الریډي مونږ ویلي ده. یا دا د سیم لیکل صحیح او یا دا د سیم لیکل شي چې a square plus b square plus 2ab دا فارموله مونږ د سیم لیکل شو کنه. نو اوس که زه د اولني د a ته زه وایم چې دا څه شو sin theta شو. صحیح ده؟ او پلس په خپل ځای او د b ته زه وایم چې دا څه شو cos theta شو. نو هول سکوير دی دا به څه شي هول سکوير. نو الته کې به a سکوير دی نو به څه شي a سکوير به څه شي sin theta هول سکوير a سکوير دی کنه دا به a سکوير پلس b سکوير نو cos theta whole square او plus 2ab نو 2a سره sin theta او b سره cos theta دې څه بشي کنه. نو دا سکوير موږ په sin باندې ولې دا چې لیکل چې sin square theta او plus سکوير په cos باندې اثر کوي لګي دا انګل ته نه اپلای دا بشي cos square theta plus 2 sin theta cos theta دې څه بشي کنه. او اوس مې په دې سات باندې وی sin square theta plus cos square theta دا څه برابرۍ دا برابرۍ د 1 دا مې trigonometric identities چې موږ سپور پای کې مې دا خبره وکړه sin square theta plus cos square theta څه برابرۍ د 1 دا شي 1 په خپل ځای دی په ځای باندې 1 ورګي او پلس دغه 2 sin theta cos theta دا په خپل ځای باندې او دا هم د قشن تیر روان دی چې sin theta plus cos theta whole square. نو دا لیفت هاند سایډ مونږ راوغستو لیفت هاند سایډ او رائټ هاند سایډ ته مونږ راوستو. نو دا چې هغه څه شو پروف یا د وچ شو ډیټ مونږ چې هغه دا ورته شو کو. صحیح ده؟ دا एग्जांपल نمبر 16 شو. اوس دا شانتي بل एग्जांपल چې دا به کې سالف کو. بل एग्जांपल کې سوې एग्जांपल دا एग्जांपल ځکه سالف کوم چې لګ تاسو ایکسرسایز باندې راوړی چې بیا ته ایکسرسایز چې هغه اساني. Example is sin theta is equal to square root 1 minus cos square theta. Double example le da چې دا وس سالف کو. نو ګورا دا وس څنګه سالف کو دا ثابتو. صحیح شو. نو موږ trigonometric identity موږ وې چې cos square theta plus sin square theta دا سره برابر دی د 1. دا اوس موږ په دې سات باندې صحیح شو. دا sin square theta چې دا په خپل ځای باندې ولګوا دا ونم په خپل ځای دا plus cos square theta چې اخوري minus cos square theta دې څه بشي. صحیح شو. بل موږ خبره دا وکړه چې دا sin square theta موږ د سیم لیکل شو چې sin theta whole square دا اصل کې هغه سکوير راغلی په sin باندې لګیدل کنه. صحیح ده؟ نیکسټ ټایم به بیا دا ډایرکټ کټ کوم اوس یو اسی په کوم. نو د دې sin theta whole square دې مطلب sin theta whole square چې دا سکوير په sin باندې ولې او دغه 1 minus cos square theta دا په خپل ځای باندې دوه طرفونو ته بسوالو سکوير روټ دې طرف ته والو او دې طرف ته سکوير روټ والو. دا سکوير د روټ سره کټ شوند لګي پاتې شو چې sin theta is equal to square root into 1 minus cos square theta. دا چې دا هم شو د ګس طرف نه مخاطر یا د آیډنټیټي نه موږ دا پروف کو چې sin theta د 1 square root 1 minus cos square theta چې موږ برابر راوستو. نیکسټ ټایم به ګورو د دې کې ډایرکټ د روټ ارم دا ور دې سره کینسل کوم دلته کې د دې په بیک باندې سي پروسس ان دا تاسو ځان سره یاد ساتئ. صحیح ده؟ دا شو एग्जांपल نمبر 17. وس بل एग्जांपल چې دا هم کو एग्जांपल نمبر 18. एग्जांपल नंबर 18 دا به بل एग्जांपल لچ prove that square root into 1 minus sin square theta divided by sin theta is equal to
is equal to cotangent theta. Cotangent theta. ها دا چې دا پروف کوس چې دا څنګه دا د څنګه برابر راځي دې ځکه تا وګوره ګوره مونږه دغه آیډنټیټي واپس لیکم چې دلته کې مونږه دا آیډنټیټي وی لمونږه کوم آیډنټیټي وی چې cos سکوير ثیټا پلس sin سکوير ثیټا مونږه وی دا برابر دی د 100 د 1 دا خبر اوس مونږ وکړه نو cos سکوير ثیټا چې دا په خپل ځای باندې او 1 په خپل ځای باندې دا پلس sin سکوير ثیټا دا چې اخو دا څه شي ماینس sin سکوير ثیټا دې به شي کنه اوس په دوه طرفونو ته سوال سکوير روټ واره دې ترته مې سکوير روټ واغستو او دې ترته مې سکوير روټ واغستو نو اوس مې ته په دې سات وی چې دې په بیک باندې څه پروسس شي دا سکوير د روټ سره کینسل شول لکه څه باندې شو cos theta is equal to square root into 1 minus sin square theta دا به پیدا شو کنه square root 1 minus sin square theta پیدا شو کنه و دې لاندې sin theta دی نو دوه طرفونو ته په ډیویژن په سمانه وکم په sin theta دا طرف هم ډیوایډ کم او دا طرف هم په سمانه ډیوایډ کم په sin theta ځکه دې لاندې sin theta دی دا دې برابر راځه وړي چې دا څه په دې ډیوایډ شي دا یو سیډ راوته صحیح شو وز دا سره برابر cos divided by sin divided by cos برابر دا موږ ویلي دي دا tan برابر sin divided by cos theta چې دا tangent theta برابر او cotangent theta چې دا tangent الټي نو cos divided by sin چې دا سره برابر دا cotangent theta برابر نو دا cos divided by sin دې په ځای وسولېږي دې په ځای وولېږي cotangent theta is equal to او دغه په خپل ځای راکوشي چې 1 minus sin square theta divided by sin theta دا شو example number 18 چې هغه شو دا غم د ځان سره یاد ساتئ وس example number 19 example number 19 کوي prove that secant square theta plus tan square theta is equal to 1 plus sin square theta divided by 1 minus sin square theta. This is true. ها دا اوس پروف کو چې دا څنګه سره برابر دی سره برابر خدا غس طرف او خې طرف چې اوس پروف کو نو دې لپاره دا راولو secant square theta plus tan square theta دا په خپل ځای باندې دا غس طرف مې راوغس secant square theta secant چې دا سره الټي دا cos الټا دا بشي 1 over cos square theta دا ودی صحیح ده او پلس په خپل ځای باندې tan square theta سره الټي tan square theta الټي tan theta سره الټي tan برابر دا سره الټنو tan theta چې دا سره برابر tan theta برابر دا sin divided by cos چې tan square theta شو مطلب sin square theta divided by cos square theta صحیح ده tan theta برابر دا sin divided by cos tan square theta and sin square theta divided by cos square theta بشو ها اوس cos square theta دا یو شانتي نه د دې موږ یو واغست دا لایټ ټرمز دي کنه د ویل کېږي لایټ ټرم چې په ډینامیټر کې یو شانتي ان سي نو دا ویل کېږي لایټ ټرم د دې یو شانتي cos square theta دا څه شو لایټ ټرمز شو cos square theta مې یو واغست بر سبا دي شو 1 دا موږ بیا ډایرکټ جمع کوو تاسو خیال کړئ بر شو 1 plus sin square theta دي شو غړي لګدا چې ان سي 1 over 2 plus 3 over 2 نو 1 over 2 plus 3 over 2 خلک څنګه جمع کوي 2 3 1 او بر 1 plus 2 چې ډایرکټ خلک جمع کوي نو بل پاتې شو 1 plus sin square theta او لاندې څه پاتې شو ګوره cos square theta plus sin square theta دا 1 برابر نو cos square theta سره برابر دا plus sin square theta چې اخوړه minus sin square theta شي نو cos square theta برابر دا 1 minus sin square theta ورته د سپوږ اوس موږ دلته کې وي نو cos square theta په ځای باندې سوري کم 1 minus sin square theta او دا خپل ځای دا سره روان دي دا روان دي secant square theta plus tan square theta tan square theta دا دې برابر راغی دا چې دی هغه هم پروف صحیح ده دا به ځان سره یاد ساتئ دا د دې اگزامپل زو